بغداد یو مختصره واقعه. بغداد دام د مسلمانانو او بلکې د علم خارو بغداد د دې حاکم معتصم بالله هغه نیک سړی خو حکمرانان چې کله بیا بر سره اقتدار وي نو غفلت او دغه شان ډېرې کمزورتیانې د ده یو وزیر ابن الکمی هغه چې کوم دی غیرو سره ملو شوی او هلاکو خان دغه وخت کې په بغداد باندې حمله کوونکی نو دا ابن الکمی دا دغه سره ملو شوی هلاکو خان سره چې ماله به دې عہده به راکړي ما به دې بادشاه جوړ کړي یا به دې ما خپل ځان سره خاص کس وساتي. بہرحال ابن الکمی خپل فوج سے اطرافو ته ولېږل او سلې تنخواګانې بند کې څو کې معطل کړ نو بالکل بغداد ښار یې ورته په پلیټ کې تش تور کېښودو چې راځي حمله وکړي. او چې کله د حمله وکړه هلاکو خان نو معتصم بالله ته پته هم نشي زما په ملک باندې حمله شوې خپل محل کې ناست دی او بهر هغه د یو وینو سمندر روان کړی د انسانانو کوپړې مینارونه یې ودرول. چې کله ده ته پته ولګېده ابن الکمی ته یې ویل چې مذاکرات کوو. مذاکرات یې دا وکړه چې معتصم بالله ته یې ویل چې خپل فوج ته ووایه چې اسلحه ګزار کړي تورې ګزار کړي. چې کله د دې فوج تورې ګزار کړي هلاکو خان خپل فوج ته حکم وکړو چې دې ټولو چې کوم د فوج د ټول نه سرونه کټ کړي. په 3 ورځو کې تقریبا په لکونو انسانان د ذبح او بیا عادت الله پاک دومره روب ورکړی و دې معتصم بالله ته چې په مرګ باندې ورته نږدې نه شو ورته مړی کو بیا یې په قالین کې ونغوښتو او په هغې باندې اسان وزغلول. زما محترمو او بیا ابن الکمی په دې تمو چې ماله به اوس هلاکو خان ډېره غټه مرتبه او رتبه او شاباش به راکړي. ټول اول کار چې کله هلاکو خان بغداد فتح کو نو د ټول نه اول کار هغه ابن الکمی هغې قتل کو چې ته خپل حاکم سره غداره وي نو ته ماله هېڅ فایده نشي راکولی نو د ټول نه اول هغه قتل